نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی اودس وکړي په ښه طریقه سره او مکمل اودس وکړي، یعنی پوره اودس وکړي او بیا دا کلمه ووایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه د اوداسه وروسته ووایي. الله جل جلاله د ده دپاره د جنت 8 دروازې خلاصوي. بیا چې د ده مرضي د ده خوښي د جنت په کومه دروازه داخل دي سي. دا حدیث مسلم شریف، امام ترمذی او امام نسائی او ابن ماجه او دغه رقم مسند احمد په دې 5 کتابو کې دا حدیث راغلی ده چې څوک په سمه طریقه سره په د سنت په موافق سره اودس وکړي، پر اودس وکړي، د اوداسه وروسته دا کلمه ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه ووایي، الله جل جلاله د دې کس دپاره د جنت 8 دروازې خلاصوي.